بیت اللہ شریف حیثیت و عظمت اللہ رب العالمین قرآن کریم کے بیان ہے چون بنے تعمیر دا عبادت پا بنیاد باندے پا مقدس مکہ دا بیت اللہ شریف تعمیر دے دغه بیت الله شریف الله پاک برکت نه ډک ګرځولې د تمام عالمینو د پاره هدایت الله ګرځولې پدې کې د افضلیت کار نه دی الله یې دي مقام ابراهیم دا بیت الله شریف سره نږدې مقام دی او الله رب العالمین فرمای وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ الله پاک فرمای بیت الله شریف دا خلق د رجوع مرکزم ګرځولې دي دا خلق د بارا د ثواب مرکزم ګرځولې دي بار بار خلق راځي د بیت الله شریف زیارت ته راځي او د خلق د بار بار راتګ دا د ثواب په بنیاد باندې حدیث مبارک کې جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي مسجد حرام کې موږ کول یو موږ دا د یو لاک برابر دی او زما په مسجد نبوی کې یو موږ کول دا د 50,000 برابر دی او په مسجد اقصی کې موږ کول دا د یو موږ دا د 1000 منځونو سوا برابر دی او بعضی روایاتو کې محدثین نقل کوي بیا چې دا فضیلت دا د یو موږ د بار نه دی بلکې هر هغه عمل چې د ثواب ته په مسجد حرام کې نو د یو عمل ثواب پتا ته په یو لاک باندې میلاویږي که یو پر د الله رب العالمین تسبیح بیانې دا په یو لاک باندې ته یو رکعت مسکه دا په یو لاک باندې ته یو روپے په ځان لګې دا په یو لاک باندې دا د بیت الله شریف هغه فضیلت دی دا هغه عزت چې الله رب العالمین دې ته ورکړي الله فرمای وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ بیت الله شریف مونږه د خلق د بار بار راتلو ځای ګرځولې دا د ثواب ځای الله پاک ګرځولې دی او امن او الله ته امن ځای ګرځولې دی دا د امن مرکز دی بیت الله شریف کې بنده ته امن حاصلي او دغه بیت الله شریف نه تمام دنیا ته د امن تقسیم شوه دی